سلامونه ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ وئ او د صحت په جامه وئ او د ژوند د مزونو به خوندونه اخلئ. ملګرو، نن در باندې د روخنا د کلي سیل کومه. دا د روخنا کلی دی کوم چې په لوور دیر کې واقع دی، د افغانستان سره نږدې واقع دی او د قدرت د ښایست نه مالامال دی. دا مخامخ غر چې کوم ښکاري دې ته ترامبړ غر وایي او د روخنا په ښایست کې یو اهم کردار دی، ځکه چې دی ډېر زیات شینکۍ لري او د هغې په وجه ډېر زیات ښایست بخي د روخنا کلي ته. دا غر چې کوم ښکاري دې ته سورګل غر وایي، کوم چې په 11,000 فوټ بلندۍ باندې واقع دی او دا اخري بارډر دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. هغه غاړې ته افغانستان دی او دې غاړې ته پاکستان دی. اخوا هم پښتانه دی، خوا هم پښتانه. نو پښتون د لر دی که د بر دی، الله دې وکړي چې ټول پښتانه یو شي. او دې پسې بیا ماته را یادېږي چې اسمان په ستورو ښایسته ښکاري او د ځمکې سر په پښتنو مزه کوي نه. دا د روخنا کلی دی کوم چې د قدرت د ښایست نه مالامال دی. خو د بده مرغه د حکومت وقت او د مخکیني چې کوم حکومتونه هغوی دې طرف ته هېڅ توجه نه ده کړې. دلته یو د ترقۍ کار نه دی شوی، هغه ځکه چې د ترقۍ اولی پاټ کې چې کوم دی اولی قدم هغه یو کلي ته روډ جوړول دي، روډ پخول دي. نو د دې کلي روډ ډېر زیات خراب دی. کله چې د یو کلي روډ خراب وي نو بالکل دی ترقي نشي کولی. دلته سیر دپاره